ضرورت نہیں مدرسہ کے پیغا جو مدار سے ضروری مسئلہ ہے شیخ سے پوچھے ضرور دے دیں آج ضرور کیا اسی کی طرح کی طرف سے امام نماز کے ساتھ اور مسبوق نے ایسے شخص کی پیچھے نماز مسبوق کیا ہے اماموں کا پروانش تھا مسبوق خبر رکھی مسجد میں صحابہ کے سلام سے امام نماز سے خارج ہو گیا اور مسبوق نے ایسے شخص کی پیچھے نماز پڑھا جو نماز سے باہر ہے اور اس سے نماز فاسد ہوتا ہے نہ بولے عام منس کے کہ مسبوق امام سلام کو کر دے دارمن فاصلی مسبوق عام مندا پڑے رہا عام منس کے کہ وہ امام جو رکعت سڑی سرلاد کی اور سلام کو کر دے دارمن ختم کرے امام مسبوق نے امام سے جب شک کی صورت میں سجدہ ہوا نکالے یعنی اس پر سہوا نہ ہو تو اس نماز کا اعادہ واجب ہے نہ داماد مسئلہ نماز اور مسبوق نمازیوں کی نمازہ ٹوٹ گیا میں کوئی نشو یہ سجدہ سہوا کے سلام سے امام نماز سے خارج ہو گیا خبر ہے نا امام خود من خارج ہو دا امام تب منظر خروج خود مسبوق کو منظر کے فرق نہ پری ہوتی خدا یو ٹکی دی ویلی دی چې سهونی نو شک باندې وکړي نو اعاده واجب ده ما ته نو زم کې نه واجبېږي بهر کې تاسو وکړئ چې دا مفتي صاحب لور کې هغه دا ولستا ته کوئی کې خبره مفتي صاحب دا ولستا کې دا مسله وګوري خبره خلاصه زما په دې هیڅ څه مسله نشته دا او کې دي شي نوې دنیا ده انټرنیټ راوته ورته څه باب وضوء النبيذ ما تقول لكم نبي تنبيذ زكوي ما نبذا بالماء اغه شی چې وګورځي کې په وو کې مرت تمر ابي الزبيب او دی وی نبذا الثمر اسوار نبی دا نبذ ترش طویلی کی فنبذا بالعراق وهو ملیم دیکھل وهو سقیم نبذا مانا اطرحا نبیز سمانا نبذا یا انبذ الثمر اسوار نبی دا نبی جو نبیز بخاری نے یا مسکری یا بغیر مسکری ترمیزی کے ویلے رہی مسکرو منجس جو بالاتفاق پر جائز نہ رہی او کہ نبی غیر مسکر بیا بخاری یا مطلوب یا بغیر مطلوب کی مطلوب بالاتفاق پر جائز نہ رہی او کہ غیر مطلوب بیا بخاری یا بحول وراغلی یا بنی راغلی بحول ولا وراغلی بالاتفاق جائز دے او بحول وراغلی بیا بخاری یا بالشدید یا برقیق شدید بالاتفاق او جائز نہ رہی او بحول ورقیق او پر ایک اختلاف دے یعنی مسکر کے اختلاف بھی توبہ بالاتفاق جائز نہ رہی مطلوب کے اختلاف بھی بالاتفاق وضو غسل دوڑا جائز نہ رہی بحول ولي بالاتفاق في غسل الوضوء جائز ہے بحول شدید بالاتفاق في وضوء غسل جائز ہے حل ورقیقہ کے اختلاف ہے امام سے وہ صاحبین و ائمہ ثلاثہ پر وضوء جائز نہ دے اور امام سے پر وضوء جائز دے امام سے رجوع کرے اور صاحبین خیر بس مسئلہ بکی استشتا امام سے رجوع کرے اور مولانا سے ولے ٹھیکا ماویلو چې په یو شی ظاهر باندې تغییر په یو باندې اوسه ثلاثه راشي جنون دو با فاصل کرنے باقی بلی توبہ نوی سے نبیز ہوئی وہ بورتا نوی سے وطا بھی لکھے گی نبیز وطا جنون بدل لے اور فیلم تجنور بنشتا فیلم تجدمان فتایمم بعیدا اور مولانا سے دیکھ اختلاف دامو مخیوی دیر شیو امام محمد سے پنی زیودست مکیو تیمم نے کوئی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ یو قول فکداو امام تیر نقل کئی کہ وضو دیو کی او تیمم دی نه اختلاف پکې وکړ امام سے رجوع ثابت را خیر خلاص او مارا ته خپل خبره کړو مسله خلاص ده کنه غنبي سر خوري اوس کا کنه نو یو نشتا ویس څه خلاص څنګه ده لکه ما مشکوک خرو بجو ټکړې توې کچې غم نه خلاص شي خبر خلاص نو دا نبی دې یو کوټه کې وا چې ورټه کې لکه نور یو مشتا کې نشته دې مونږ لا زه هم متحد یم ټول پته
دا او زمانه د اجتهاد ده نو ټول خلک په بوټانو په کوټونو مجتهدین شنو کده په پایو مجتهد نشي جلبو مثلا ولا يجوز بالنبيذ ولا بالمسكر وضوء جائز لدرجه غسل فنبيذ ولا بالمسكر والكره هو الحسن وابو العاليه وقال عطاء تيمم محب لي من الوضوء بالنبيذ ولا بره تيمم ما دا قول لي احب الي تيمم يعني سو وضوء او تيمم دعاء بس نور تفصیل تیر شو او دغه چې کوم روایت دی په ترمذی کې دی ویلي دی په شرط امام بخاری نو برابر یاد دي هغه کې د اعتراضونه کړو دا اعتراضونه ما جوابونه مت کړی دي او هغه اعتراض پیدا و چې شرکت په لایتل دین کې عبد الله مسعود نه کړي ما ویل چې د فقر نشوي دا په دوه کې نه کړی څلور کې کړی اور پسې ها قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذلك كثرته على بل سوالك دا خو د مسکر د لپاره ترجمه الباب سره مناسبت خو د حدیث په کې راځي او د ترمذی کې په شرط امام بخاری برابر نو دا جواب وکم چې په مسکر صحیح نشو نو نبی مقدمه د مسکر ودا اول ته نبی جوړ شي رسو ته مسکر جوړ شي چې په دې صحیح نشو نو مقدمه دا سکر چې نبی دې په طریقه هغه باندې صحیح نشو شابه دې لا نبینا زما الحديث مناسبت سے دې سره مناسبت سے نواز علماء چې نجاست تویل نجاست تویل لیکن وان زکریا صاحب رحمت الله علیه خپل خبره کړې ده هغه وینا اذا تعاون په وضو کې دي او د کې تعاون په درې قسمه ویلي ښا ته څو په داس کې بل توبه چې اتفاق جایز دی په لوټه ورته کې به اتفاق جایز دی او په اندامونه ولا وینځي دا عذر د وجه نه جایز دي کراویت په کې دي ته عذر ني نو مکروه ترجیح دي دا به او دا ما په دې په باندې مثلا زورو کې دا مریض ده زور په کې دینه سوالو مې مقطع خبره معلومیږي چې دا عذر د وجه نه پیله کوي ولل او په مسحول مسحو په خپل لاس باندې کې جبیره ور باندې وي او که په خپل لاس باندې مثلا نشي کولی بل هم دربیا مسح کولی شي او دا هغه مثلا مراد ښه دې دا معلومي چې دا د کور خاوندان ته وي زما په خپل باندې لاس کې دي مسح وکي دا مسح څه نقصان نه دی دا راځي چې لور د دار مخ باندې مسح کوي جواز شته شابه او دی یو بل معنا کې امسه ولا رجلي دا زما د خپل زور ورکه دا نه د فکر دا نو وینه تی وزي دا قوي مناسبت شو دي او سهل بن سعد هغه صحابي چې اخر من مات من الصحابه بالمدينه المنوره على تكاتف باب السواك هذا مسواك اول ولا اخيرا مسواك ما كويس مسواك حكم واحد نو علماء لګري حافظ او علامه ګور لګري دې کې اشاره دې خبره ته دي چې دا سواک چې څنګه دا سنن د وضو نه دي نو مطلقاً سنن دي کما خیرولو نبی ابو واهم وهم کو چې دا صرف من سنن الوضو دي نه بغیر د سنن وضو نه موالف لکه تلاوت قرآن ابن الحمام ویلو بنزو دې کې مستحبيات ده او نفاسي هم مسواک متا عند قراءة القرآن بیا مسواک متا عند الوضو بیا مسواک متا عند الصلاة مانځه ته ودرېږي بیا موږ استحباب قایل خو هغه څوک چې مزنه د خو انتظار نه لري او بل مثل ویلي عند الرائحه کریهه چې داخلي نه وي یا عند سفر السن غاښونه زیات شي دا یوازې د سننو د وضو نه دی ځکه دلته کې داخل کې راوړو وقال بسم عند النبي صلی الله علیه وسلم دا ګور د خوب نه پاسې د مسواک یو ما واستنا خوب نه پاسې د مسواک یو ما شباب د سنانه مرتبه لیکي اسنان مگر او نو مولانا سے په ترمذی کې ما ویلي دي چې سواک څه ته ویل کی سواک چې هغه لرګي ته وایي او فعل د استیاق سره وایي او د سواک معنا د کوم ما یو د بیل اسنان چې راغله جمع السوق راځي بل مې ویلي وا چې کیفیت تا مسواک مې ویلي حکم د سواک مې ویلي بس یو اختلاف پکې دا چې دا مسواک د سننو د وضو نه دی او کله سنن مؤکده او د صلات نه دی یاد لرئ دا مونږ په دې باندې د سننو د وضو نه او ما دا اختلاف شاته د فکر دا ولې کومه موجه سنن د صلات نه دي ابن الحمام قول نه کوي او هغه روایت ته
چې لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه او ما د ابو هريره روایت چې امرتم بالسواك عند كل وضوء السواك مطهره للفم ومرضات للرب یا دي د حدیث روایت مې دا ابو هريره مې ویلو او ما ویل چې عند لپاره قرب راځي کې حسن وکړ معنا نو کو وضو سره دی کو نو دا صلات لپاره چې سبق ته ساده دي شابه او دون مبالغه کړی دا دا لکه چې کوي ها تهوى يتخيأ ضمن مبالغه ولا ما ویلو کنه چې په جبا بمراکا کی قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى الذي يشوف بالكل لو تسنى بغير مسواك مغا عند السيار من النوم مستحب تيجي آداب د سواک خي انسان اوزګار کې وبز ملګری وته ضرورت ته ورکول شي او مشر له ورکا وقال حدثنا ابو جويرية عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت السوق بالديوان فجعل الرجل يحول مأكل من الأرض ممکن ته چې دا صغیر وته نږدې او ځکه هغه ورکولا علماء دي کې دا هغه وخت کې د یو بل څه وسواک د موږ نه ابانه کوي دا به یا دې یو طرف وږي ابل بل سایل وږي ها او دا اخر کې وروړي یو سړی او د سپوکی دا د اخیری فضیلت سره خیر او د سیوا د مانزه لپاره نه چې او ځکه کې موده شوکا شابه به دې څه دا ذکر اسکار په وضو کې وي او وضو د ذکر اسکار لپاره مستحب راځي او دا وضو کله کوي چې دا د نماز وضو له وی وانه شابه او د شق ایمن د فایده د تویل یا درته باقي طرف باندې سملا پیدل هغه کې دا فایده ده ماته ته ویلو چې زړه ګس طرف ته دی دا په دې معده باندې راځوړل شي او د چې څونه ګرمي هغه مرخه کار کوي نو معده کې حرارت زیات دی راستاو برګ د قانون داري دغه له تور دي کار په زیات کوي او یادا چې یمین لمزیت ته په یسار مخکې دي شي بابا شابته یا نو ماته خپل مخ مراد نه ذات ته اوس پاره وجه مې مستعمل اسلمت وجهي اليك ما قبل لا تسبار لي ان استامن قادم استعجب حكم اذا برازيل تنسبار الا كولي خطب قضا شو قضا بالقدر وفوضت امري اليك كل كان بتا تسبار لي خلاص زما چې څومره کارونه دي یعنی څه خپل کار سره ته نشم درته وراله توفیق راکې او ما ډډه کار ته لګول الله اما په خپل اسباب اعتماد نشته اسبابو کې قوت په پیدا کې رغبت مینا ممتا ترى او رغبت یریګم تانه اليك منك لا ملجأ نكر ذي الأخلاصي منك أي من عذابك إلا إليك إلا منك ولا منجأ يوم مطلب إلا منك الله من عذابك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فتمرش بدغ شفا فأنت على الإيمان سرق بشيء ورده فيها شفا واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتها كبا دور مفكو فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا فسموها ونبيك الذي أرسلت بعض علماء دين معلومات روایت بالمعنى ممنوع دي یاد جواب دین ما ته جواب نبی علیہ السلام قال له صفاتونو ثابت وا یو صفات د نبوت په صفات او چې د دور کو د دوالو کې رسول کوي الذي ارسلت لم معلومیږي ځکه وي او نو روایت بالمعنى جائز دي خو چې کله مفهوم نه خطا کې او بعض علماء وایي چې نه په ادعیه کې روایت بالمعنى ممنوع دي مطلقاً جائز دي په دعاګانو کې دا یو دعا ده تمخ خلاف شوا او ما ویلو فتوی چې نبی کلذي ارسلت ورسولك الذي ارسلت نو هر رسول نبی بھی کنا نبی عام رسول خاص دی دې کې خو نبوت په خپل راغی ما بالاصاله کې ویل قام هر وصف نبی السلام لا بالاصاله ثابت شي شبه بسم الله الرحمن الرحيم دا وې ما اذا سړی خوش اخلاق لري نو دا اخو اخلاق ټول صفاتونه پکې راځي او کدامي وي چې خوش اخلاق لري او دامي وي چې له ضرر نه رسي ورا هغه پکې راغلي دا تخفیف بعد تعمیم سره پاره دا حد شکر زور پسې شه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا کتاب دا وضونا چې هغه سره ازاله د حدث اصغر راځي اوسه شروع په کتاب الغسل کې
دې سره ازاله د حدث اکبر راځي. حدث اکبر عام دی، په جنابت هم راځي، په حیض هم راځي او په نفاس هم راځي. یاده شو خبره، دا خو یو ربط شو. اوس بعض علماء دا غسل والا مباحث د کتاب الطهارت څخه ګرځولي ده او امام بخاري په هغې لپاره د کتاب الوضوء کې اولویات دي. دې کتاب الغسل مباحث زیات دي د اهمیت او د کثرت مباحث سره وجه نه ځان له کتاب یې ورته راوړو. اوس مولانا څه بله خبره وه، فرایض د غسل کې ما درته ویلي که ستاسو یاد دي زموږ په نظر د غسل 3 فرض دي، یو مضمضه، یو استنشاق او بل غسل سائر الجسد. مضمضه، استنشاق او بل غسل سائر الجسد، دا زموږ په نظر باندې. او پنیز دا امام احمد ابن حنبل سلور فرائض دي. سلور کم دي؟ سلور. یو مضمضه، یو استنشاق او بل غسل سائر الجسد او بل نیت. احمد ابن حنبل پنیز پکې نیت زیات شي او د امام شافعي سے پنیز باندې 2 فرض دي، یو نیت دی او یو غسل سائر الجسد دی. هغه پنیز مضمضه استنشاق سنت دی. مضمضه استنشاق هغه باندې څه دي؟ سنت دی. د امام مالک پنیز 3 فرایض د غسل دي، یو نیت دی او یو غسل سائر الجسد دی او بل دلک دی. څنګه بشي مولانا صاحب؟ امام صاحب نیت ته فرض نه وای، ائمه ثلاثه نیت ته مفروض وای. یاد وای امام صاحب نیت ته فرض نه وای، ائمه ثلاثه نیت ته مفروض. یو د امام صاحب او د احمد پنځ باندې مضمضه استنشاق دواړه په غسل د جنابت کې فرض دي. دواړه په غسل د جنابت کې فرض دي. او د مالک او د شافعي صاحب پنځ مضمضه استنشاق په غسل د جنابت کې مسنون دي. شو د مالک صاحب پنځ دل فرض دي، ائمه ثلاثه پنځ دل فرض نه دي. نه به شي خبره. او زمون پنځ فرایض شو کم مضمضه استنشاق 3 او د احمد پنځ شو نو کم 3 دغه دي، یو سره نیت. شافعي ته پنځ شو 2، یو نیت یو غسل سائر الجسد. مضمضه استنشاق ما سنت یو دل سنت او د مالک ته پنځ شو 3، نیت تما فرض وي، غسل سائر الجسد او دل. دا خو فرایض د غسل. غسل معنا هم کړو کستا سو یاد. غسل څه ته ویل کیږي؟ اسم للاختصار. اصل غسل يغسل غسلا وغسل مصدر دی. ولا معنا په مصدر دی. غسل يغسل غسلا وغسل. یو کوئی چې دا غسل مصدر دی او څوک غسل مصدر دی او څوک غسل مصدر دی او غسل اسم مصدر دی. مصدر اسم مصدر کې فرق نکړي. اشتقاق ته کېده مصدر دی او کې اشتقاق ته نه کېده اسم مصدر دی. نو غسل په معنا د اختصال دی. اته مصدر ثلاثي مجرد دی په معنا د اختصال. او اختصال څه ویل کېږي؟ غسل سائر الجسد. غسل د غسل معنا نکړي او ازاله الوسخ، ازاله الدرن، ازاله الوسخ، ازاله الدرن. او غسل غسل سائر الجسد طول وجود وینځل. غسل په معنا دا غسل سائر الجسد طول وجود وینځل. نو دا غسل اسم للاختصال او اختصال غسل سائر الجسد ته ویل کیږي. او بل میو نو ته ویل کو تاسو یادي په دې کې ما وی غسل هغه وو ته مو کې بنده پیلا وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا او غسل اسباب تو کې لمبلو کې استعمالېږي لکه صابون شو مثلا. دا غسل څلور قسم دي مولانا سے دا ماته مې کې نه ویل ته و. اقسام د غسل سودی څلور. یو مباحه، اباحت. مباح کوم دی؟ کوم چې ته د تبرید لپاره کې ځان یې خیر مباح دی. یو مباح دی چې کوم څه لپاره کې تبرید لپاره کې دا مباح. دویم مستحب دی چې تنظیف لپاره کې ځان صفا کې ته مستحب دی تنظیف. او دریم سنت مؤکده دی لکه غسل د یوم الجمعه. او څلورم فرض لکه غسل د جنابت. څو قسمونه شو؟
یو مباحه لکه للتبریر، یو مستحب لکه للتنظیف، نجس نه اصل ځان صفا کوي. او دریم سنت مؤکده لکه غسل د یوم الجمعه، او دریم او څلورم واجب. دا چې کوم اختلاف دی چې دا پکې نیت ضروری دی یا دلق یا مزمزه په هغه غسل فرضي کې دی، په دې نورو کې نه دی وایي. وایي په خبره اوس د فرضي کې دی. نو معنا لغوي درته وکړه، رب من بیان کړو، احکام د غسل من درته وې، او بل مې څه وې؟ فرایض د غسل من درته بیان کړل. څو مې وې؟ یو ربط شو، دویم څه شي شو؟ فرایض د غسل. دریم مې څه وې؟ معنا د غسل او د غسل. او څلورم مې څه وې؟ اقسام د غسل. ورګې دوه مبحثات نور مې یو کیفیت د غسل، هغه به معلوم شي. کیفیت د غسل دا چې مخکې به استنجا وکړي، بیا به چارهدام وکړي، او د هغې نه پس په سر پرېږدل او اوبه واچوي، یا په جانب یمین باندې درې کړه، په جانب یسار. دې کې یو بله مسله د مولانا صاحبه ده چې وضو قبل الغسل، وضو قبل الغسل دا یو بله مسله ده. د دې څه حکم دی؟ حکم د وضو قبل الغسل داود ظاهر فرید باندې دا وضو قبل الغسل فرض دی، او د ائمه اربعو پنځ وضو قبل الغسل مسنون دی. ایو نه مسله مې درته د داود ظاهری پنځ باندې وضو قبل الغسل فرض، کله مخکې ونه کروستو به کې مو کې، او کله ونه فرض دی پاتې، او د ائمه اربعو پنځ وضو قبل الغسل مسنون دی، فرض نه دی. حدیث ته تماویل کستاسو یاد دی تبرانی د اوسط، تبرانی د اوسط روایت مې ته ویلو چې من توضأ بعد الغسل فليس منا، او یو روایت په ترمذی کې انا توضأ بعد الغسل قال لا. یو سړي د نبی رسول الله نه تاسو یو په ترمذی کې شته کنه، یو سړي تاسو ته نه نو چې انا توضأ بعد الغسل، غسل نفس نو کوم قال لا مطلب لا تتوضأ، او بلکې من توضأ بعد الغسل فليس منا. وتبرانی په معجم اوسط کې دی. نو بهر کې په هغه ته ګورو، نو موږ وایو چې واجب نه دی او مسنون دی. ځکه په اشاره وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. دا دي دا دعا یتونه دا اصل دی بری باب کې تبرک په حاضر او دا اصل ما دا ګورو وإن كنتم جنبا فاطهروا. نو ما ویلو کې زیادت تحرک دالي په زیادت معنا. نو سمانا یو معنا پیدا ده چې په ودس کې درې ځله او باچول دي چې څو ځله واسه څلور ځله پنځه ځله شپږ ځله، دا معنا مراد نه ده. ولی ځکه چې د ابو داود روایت په بار بار درته وي چې من زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. نو بل کوم معنا شو چې کوم اندامونه په وضو کې داغې نه اندامونه زیات تا ټول اندامونه په شامل تا نو پوزا معزوده او خله معزوده. نو ګور هغه فتوهرو نو معلومه چې مراد ته زیادت د اعضاء دی، دا نه فتوهرو ما و چې زیادت د حروف د زیادت معنا نو څه معنی دی؟ او بو کې لګي او بده کې زیات کا، او وضو کې درې ځله دي کې زیات کا، هغه مراد دی. نو بل اندامونه زیات کنه چې اندامونه دي دا په ترجیح د عبد الله راجح ورته چې کبر دا زیات ټول په ځو خپل اندامونه دا د مونږ. او بل ځکه راځي څه یا ایها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا. حتى تغتسلوا او دا غسل معنا مې ته او پرسته ویل کېږي غسلو نو په ځام جسد کې دا خپل په جسد کې دا بس. وګوره دو اندامونه چې هغه داخل نشي دلې، یو غوږ یو سترګه. ولې نقصان دی ما جعل عليكم في الدين من حرج. سترګه دې کې وسره او کني کې وسره او بوز او خله اخوین دي صفایي او تدلیل پراشي. د مزمزه او د استنشاق د وجوب دوه دلیل زماده شو. فتوهرو ټول اندامونه بوز او خله اندام دي، او حتی تغتسلوا د غسل معنا غسل سائر الجسد. او بل دلیل زما سو
ما ویلو د حضرت علی روایت فمن ثم عادت رأسه من ترك موضع شعرة من الجنابة من ترك موضع شعرة من الجنابة فعل به كذا وكذا من النار ابو داود کشتا فمن ثم عادت رأسه فمن ثم عادت رأسه دا وقت لاندې وقت به دې پوزه کې وقت شته کنه او دا ترمذی بل روایت په ترمذی کې تیر شوی يفنقوا البشرة واغسلوا الشعر ترمذی کې دی ویل فنقوا البشرة واغسلوا الشعر او پوزه کې وقت نو پوزه وینځل پکې راځي او خله وخت ورې داخله شو مې دا دواړه یو بل سره برابر دي په دې کې چې من وجه دواړه داخلي دي من وجه دواړه خارجي یاد لرئ من وجه خارجي ولې دي ځکه چې څنګه په خارج او باچه روزه نه ماتيږي نو په پوزه خله کې دی واچولې موت روزه نه ماتيږي او من وجه داخلي دي دواړه څه مطلب لکه څنګه چې د داخل نه د بار نه چې او ور واچي خو روزه ماتيږي خله کې دنه لاړې دي تیرې دي هیڅ فرق نه پوزه کې دنه ګندې او کشته ور په بنا ګمان دی راتاو نه کوړل نه نو روزه نه ماتيږي نو دواړه په دې کې یو بل سره مشابه دي چې من وجه داخلي من وجه خارجي چې پوزه وینځل پرځ نو ضرب مخکې اوس مولانا دې په یو اشکال راځي دا لومبي آیت دی وان کنتم جنبا فطهروا دا د کوم سورۃ ته د سورۃ النساء دی د سورۃ النساء دی او دا بل آیت یا ایو الذین آمنوا دا د مایده دی دا څه ده نه علیکم نقطه غلطه ان کنتم جنبا دا سورۃ مائده دی دا څه ده یار دا یو کې فتوا هرو دی بلکې حتی تقصیرو دی ډول کې نه راغلی لومبي قرآن کې کوم سورۃ مخکې مائده کې نساء مخکره لومبي د مائده دی دیم د نساء دی لومبي د مائده دی دویم د نساء دی راکه قرآن شریف مړه والله ټول پیسې خیراتي دي آرام دی جی لومبي کوم یو صورت دی خبر کړه مائده ورو داول نساء ورو څه باندې درې سرویستا دا دی وګورئ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون التوراة ويريدون أن يتخذوا السبيل فالكما يأتون دي النساء دي ويجي ندوم آيات كشا كرا دي فالنساء دي ويجي ودارو دي كم يودي ماي دي والا سير دي ماي دور بطير سير دي شپاقم آيات دي نشپاقم بني أو شپاقم دي جي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. سوال دا دی دا لومبي آیت د سورته مائده دی او دویم آیت د سورته نساء دی نو باید چې دا دوی مخکې کړي لومبي رسو کړي وي اوس په پیګه اجي ته ټول دا پیسې چې کوم پر رمضان کې هغه ستړي کنه ناراض قرآن ورزي نه دا ملاخره صحابي دی لکه نه نو بس تاسو پیسې نه لري حاصل څه شو لومبي آیت رسو کول پکارو دی مخی کول کرتا جواب ادا دی لومبی کی اجمال دی دویم کی تفصیل دی لومبی کی اجمال دی دویم کی سے دی تفصیل قانون داری کی تفصیل بعد الاجمالی لکا فتوحرو کی احتمال دا دوارو مانو فتوحرو نس نو کن فتوحرو دا نس دی حتی تغتسلو فکرار فلا معلوم انجوا مخی دا وکم لگی
باب الوضوء قبل الغسل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دې اشاره کوي چې وضو مشروع دی قبل الغسل، واجب نه دی. ګوري داود ظاهری ورته واجب وایي، امو ورته مسنون وایي. چابته دا متضمن ګمانه د اراده لرا ورې چې غسل کې داغه نه بس بداءت فقط له نه متضمن ګمانه د اراده لرا. اگر اراده به په غسل د جنابت نو بدا شروع به فقط له الى الرسغين مخکې دې شوی دی دا بل سنا. ثم يتوضا كما يتوضا للصلاه مناسبه دواب شو. ثم يدخل اصابعه في الماء ويخلل بها اصول الشعر. ثم يصب على راسه 3 غرف بيده مرتبه يديه. ثم يفيض الماء على جلده كله او باللباس قال كده اور په طرف طریقه کرتا بیا په طرف طریقه کرتا ګور وضو مخکې شو. او يتوضا للصلاه ما بل معنا باندې چې په متر مخکې ویل دي یاد لري دا معنا شو. وضو مخکې شو مسنون دی ورپسې شا. وضو قبل الغسل بعض علماء جز د غسل دی او بعض وینه دی. واه دې څه مطلب دا به بل راولا وضو جز د غسل دی او څو کوئی نه دی. سمره د خلاف به کم ځای کې را دي چې چرته څو کوئی جز د غسل نه دی نو که په وضو کې کم اندامونه وینځل او په غسل کې هغه دوباره نه پروا نشتا او چې څوک کوئی جز د غسل نه دی نو دا اندامونه په غسل کې دوباره وینځي. ویږي په یو څوک جز د غسل نه دی دا اندامونه به دوباره بیا به وینځي مخکې دا مونږ وایو جز نه دی لیکن که غسل دی وسرول که مخکې دی وکړو نو هم سنت ادا شو، که ډېر مخکې دی وکړو سنت ادا شو. لیکن جز نه دی او که چرته وضو دی او فوري بیا په ځان باندې اوبه اړی نو باید چې بیا هغه اندامونه دوباره ووینځي، خو دوباره یې ځکه ضرورت نشته چې دا مقدمه د غسل ده. غسل کې هم لمدي کې دی کې لمدي پروا نه ده مخکې دا خیر الجهری سوال کوا چې دې د مخکې نن تعارض راغی مخکې وضو يتوضا للصلاه کې خپل نه دی ویلې تطبیق نه کړی یاد دی ها تمې وی زه وګورا زه منحدر او بو تو درېدلې ودي عملو کا پیرستو کا او کدیو چتونو کا عملو کا مسکدا یو خبره په مالک کې اورد راځي د څور په لته ما وغسل فرجه وما اصابه من الاذى دینه معلومه کې چې استنجا کړی دا استنجا مسنون ده اگر په اندام څه شي ني په دې مې کې ویل استنجا مسنون ده اگر په اندام څه شي یو بل خبره معلومه شوه نجاست تمنی زمو مستدل شفاء مسئلہ کې ځکه چې ما صاحبه من الاذى فقراره دا زما دلیل چې په دې مسئلہ کې چې مجلس کې راغلا نجسا ثم بعد عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابه ورا پیرستو وینځري یو بل مسئلہ په مالک راځو مالک دې د وضو په دامنو کې د ترتیب او د ولا قائل دی ولا فقرانه لخ پیرستو شوي او نور اندامونه د وضو مخکې شو په غسل نرستو نور مخکې ولا فقرانه نه دا په مالک څخه عبرت شو. او مناسب یو بل خبره درته یو ناشنا باندې نقطه د نیت کې پکشتا وای کړه نشته نو نیت کوم نه مفروض کې ذکر پکې تر نه نیت نشته تو د پدیشا او دا مسله مخکې تیر شوی د تاسو یادي دلته هغه نه و چې په فضل المرأه و غیره هغه تیر ده د کیسه دا و چې خلک او یو بل راو دی لا بلم بلی شي او لا یو بل مګي ما لڑکی لوگ وہ فرق میں فرق درې ساعه تقریبا مکدا ورته کې ویلو چې دینه مراد تحديد نه مراد تقریب مراد کله نه زیات کم او استعمالول شي او به تر درجه چې دینه مزه زیاته و چارته حدثنا الله بن محمد قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو بكر بن حاتم قال ابو بكر ابن
أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول ذكرت على الله عائشة عائشة رورو رضا عبد الله بن يزيد عائشة ظاهر هو تقول النبي عليه السلام فدعت بإناء النحو من صاع فاغتسلت على جنب مخي ولمبل لا لا تغسل خاني تأغلو في ذنك بلمبل روت بذلك ورمان بلمبل وفاتت على رأسها وبيننا وبينها حجاب المقبلة كذا تبارو مجمع تبلون ذيك إبانه وتسريده قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون لغا روضي وبحث الجدي عن شعبة قدر ساعة دوس الفتيشة وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا بهرنا أبي حاتم قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله وهو أبوه وحده هو لا أبو جعفر او فلا دمو د ابو جعفر فلا زين العابدين علي بن حسين شابا جابر كان يكفي من اغا چاته جهه او فوري رستان پويستو کو بهتر ستانو بهتر خریدان خصفا کوي رسول الله مبارک بهتر رستانا پويستو ډېر وبلګي او بهتر انسان ځان خصفا کوي ناغت لکا بگیدو کرنا ثم امنا بیانو تجابر امامتو رفی صوبه فیو صوبه کے یو صوبه کی بتفصیل لازم اشتمال کی غٹ صادری رن اشتمال او التحاف او اشتمال مخالفت الطرفین ورتوی یو صادر کی ممکن ہے غٹ صادری رن نیتا ہوتی صورت میں جوڑ کر بنا نہ دی غٹ صادر رکھ دا خو خیر غټ بډیر نه خو شاته به غټه یې نه دا طرف پلیوګا دا بل پلیوګا او شاته مې غټه کو خیر خلاص خدا چې لږ نورم غټي کنه دا لږ راکوټ یو بغټ صادرو نو ټول وجود پکې پړ دا مخالفت الطرفین هم دي ته وای یو طرف په بل کې پکې اندام نه ښکاري توشیح هم ورته وای اشتمال هم ورته وای التحاف هم ورته وای هغه غریبانو کمیټونو پرتګونه او دغه وکړو نو دا چل دی کا یو صوبه کې بالکل جائز دی او نور د سیاب بابونه را روان دي البته تفصیل درته وایم شام الله تعالی شام دا خبره خدا هم کې باب سره تعلق لري چې غسل المعارض څه دی او غسل بالساعه سره چې یو لوخي نه دوه کسلان دي نو لګي او به استعمالوي یو لوخي نه چې دوه کسلان به څه کوي نو اشاره دقیقه طریقې سره استعمال کړي قال قال ابن عيينة تعليق لها سفيان بن عيينة يقول وقيل عن ابن عباس عن ميمونة اخرتي ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما وروي عن ابن عباس ان النبي وميمونة كانا يغتسلان وجه والمسيشة هذا مسنون به فغسل كشبه وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الغيراني عن الاسحاق قال حدثني سليمان بن صالح قال حدثني جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه في ضلالة ثلاثة واتاه به كلمة ولا ديك اوفيز دل فقنشتا غوري مونږ یو خبره کوو که جمع او اندامونو ته به د مغلو د دلک نه رسېدلې نو بیا دلک مونږ هم فرض وایو خو په نفسي دلک نه تر دې لپاره چې ایثار نشي یا ویښته دې ګڼ دي او ته چې دا ورواچم دا خو بغیر د دلک نه مګيږي نو بیا هم هغه مخکې تیر شوي دي شابه ته ولې کله نه پاده رااله ها ثلاث مرات جی عن يعلى بن سلام قال حدثني ابو جعفر قال الرجال من اتاني الترسويد راغي مخكثير شو كان مراد بن سوق حسن بن محمد بن حنفية قال كيف الغسل فقلت كان النبي يأخذ ثلاثة أكف دري أكفا ويفيد أكفنا مراد كفنا لخا أكفنا مراد ما في الكفين دري لا تكريدي ثم يفيد ذلك فكنشتا شبا ثم يفيد على سائر جسده فقال لحسن من رجل كثير أشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يقول بيستولك قال المسلم مرة واحدة او دې مخکې تفصیل راغی
سر کې امام بخاري اشاره کوي چې هغه مسنون دی یو قرض فرض دی شباب فخیلات فقط او قص باندې اندامونه مګل شباب مسحجته یا غرایحه کریها لري والله طاهر دي امت ته چلته الله تقولي بنونه کنه صابون استعمال هم ثابت شباب ولكن مسألة استنجاب صديق کی وضو او للصلاه نه کی مسألة استنجاب او دیکھیں تسدیس او نوے نماجومی کی کہ مرتن واحدہ میرے مناسبت لباس یا تسوک مزمزه استنشاق وکړي په وضو مستونه کې نو بیا مزمزه ته غسل ضروري نشته اختلاف الوضوء قبل الغسل والاحاديث الذي استدل بها ان توضا بعد الغسل قال لا ومن توضا فليس منا تسوي خفي خفيا علي الامر وده وضو نشته کنه دا غسل اختلاف په وضو قبل الغسل کې دی واحاديث الله ما تا ګور لګوندې وضو قبل الغسل ځان پېښه کنه وضو قبل الغسل اته تپوس کوي حدیث پورې ترمذی را تروا واسم نو پېښه ما هو د اشاره درکړه کنه ما یې د تاسو ویا دي دا دي په دې کې دا راوړم بیا خپل کتاب کې دی داری ها په ترمذی کې باب الوضوء بعد الغسل کې نن په کله باندې خطه پوسې کړې باب الوضوء بعد الغسل هغه کې عائشه وایي چې کان ان النبي صلی الله علیه وسلم کان لا يتوضا بعد الغسل دا ولی به د غسل نکاو د غسل نه پس او داس نکاو ځکه مخکې به ير شوی نو چې مخکې ير شو چې مخکې او کې بیا خو ضرورت ختم شو چې مخکې ير شوی دی روستو نه لیکړي نو معلومي کی دا وصف واجب او مخکې یې روستو به خامخا کوي او دا قران چې هغه ته تاسو کوم کړی دی هغه صحابه چې تاسو کړی دی چې انا توضا بعد الغسل کومه دا مخکې غسل ير شو روستي وګو لا ليس منا چې روستو کو نو معلومي چې مخکې واجب نه دی که مخکې واجب نو دا غي په ځای چې ير شوی روستو به خامخا کوي